وبالوالدین احسانا، مور او پلار سره احسان وکئ. لائک کرو، شیئر کرو، اللہ کی رضا کے لیے. لوی احسان دا دی چې د الله دین ورته زده کئ. ہمارا ہر ویڈیو قرآن کا درس، حدیث کی راځي دینی مسائل، هغه سړی دی هلاک شي ویڈیو آخر تک دیکھ. چې مور او پلار ژوندي او بوډاګان او د هغې خدمت ونه کړي او ځان جنت ته بوځي. اس ویڈیو میں ایسے بات آپ کو ملے گا جس سے تیرا دل اللہ کی طرف، نبی کے طریقوں کی طرف مائل ہو جائے انشاءاللہ. څوک چې دا رشتې نه پالي، ہمارے تمام ویڈیو قرآن کا درس اور قرآن کا ترجمہ لفظی، د گاونډي حق نه ورکوي، د رشتہ دار تپوس نه کوي، د یتیم مسکین تپوس نه کوي، د مسافر، د میلمه، د طالب تپوس نه کوي او بدی غني، بد ورته ښکاري. مولانا مفتی سعید شاہ صاحب کراچی لانڈی توحید آباد کالونی نواز شریف اسکیم کے سامنے. دی با دروغ وای چې یا الله مونږ خو شرک نه وکړي، مونږ خو کفر نه وکړي. الله به وایي چپ شئ، د دې دا خولې به بند شي او د دې دا لاسونه، دا پتونان، دا زنګونان، دا خپې، دا اندامونه به خپله خبرې شروع کړي، ګواهي به شروع کړي. ویډیو اخره پورې واورئ او دا داسې ویډیو ده، داسې د قرآن درس دی چې بیا به ستاسو زړه غواړي چې دا ما بار بار اورېدلی، بار بار اورېدلی، ستاسو زړونه به نرم شي، زړه به وجړېږي، الله سره به مینه پیدا شي، د نبي سره به مینه پیدا شي او دا شعر هم کوي نورو خلکو ته چې انشاءالله تعالی نور خلک هم زموږ د قرآن د ترجمې د درس دا یوټیوب چینل او فیسبوک دا فالو کړي او سبسکرایب یې کړي او لایکونه والا ورکړي. څه دی چې اوس د ځنه قرآن درس مخې ته شروع کړي، اخره پورې واورئ او وګورئ. او بیا اصل مسله راوړي د الله عبادت او بندگی کوئ، هغه سره څوک حصدار د برخې خاوند مه ګرځوئ او مخلوق د خلکو سره ښېګړه کوئ، احسان کوئ. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، د الله عبادت کوئ، بندگی کوئ، اے وحدوه، الله یو وګڼئ. ولا تشرکوا به شیئا، هیڅوک الله سره حصدار د برخې خاوند مه ګرځوئ. وبالوالدین احسانا، مور او پلار سره احسان وکئ، قول کې، فعل کې، مال کې، عمل کې. لوی احسان دا دی چې د الله دین ورته زده کړئ. ویډیو لایک کړئ، ویډیو اخره پورې وګورئ، ختمه لا نه ده، مخې ته یې ګورئ، واورئ، خو لایک یې ضرور کړئ او شیر یې کړئ. ستاسو په لایک کېدو، په شیر کېدو سره دا ویډیو یوټیوب منځ ته ورشي، بیا نور خلک ګوري. اوس مخې ته ویډیو اورئ اخره پورې. حدیث کې راځي هغه سړی دی هلاک شي چې مور او پلار ژوندي او بوډاګان او د هغې خدمت ونه کړي او ځان جنت ته بوځي. دواړه ژوندي وي یا یو ژوندی وي، پلار دا د جنت دروازه ده او د مور د خپو د لاندې جنت دی، د هغې خدمت کې جنت دی. وبذی القربا، قرابتدار دی، رشتہ دار دی، عزیز دی، خپل دی، هغه سره احسان، ښېګړه، هغه سره امداد، تعاون. دا د قرآن حکم دی، حدیث د نبی علیہ السلام دی چې دې سره انسان عمر هم زیاتیږي، مال هم زیاتیږي. والیتاما والمساکین، یتیم او مسکین داغي تپوس، خبرګيري، د یتیم پسر لاس اخل، هغه سره شفقت کول. حدیث د نبی علیہ السلام کی راضی دی به جنت کی ما سره یوځي. والجار ذی القربا والجار الجنوب، هغه گاونډي چې گاونډي هم دی او قرابتدار هم دی، عزیز او خپل هم دی. حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی د گاونډي حق څه دی؟ بیا بیا جبرائیل زما خواته راځي، زه په دې یره شم داسې نه چې گاونډي ګڼې وارث وګرځي. والجار ذی القربا، هغه گاونډي چې قرابتدار هم دی. والجار الجنوب، هغه گاونډي چې اجنبي دی، ناشنا دی،
او ستا همسایه دی تا نه لږ لرې دی د هغه هم خیال ساتل. وصاحبي بالجنب صاحب د اړخ رفیق حیات لکه د سړي خپله ښځه یا سفر کې ستا ملګری جهاد له رواني تبلیغ له رواني حج له رواني عمرې له رواني تا سره کم سړی ملګری دی د هغه هم تا باندې حق دی. یا ستا انډیوال دی یا ستا د درس ملګری دی یا تا سره طالب دی ملګری دی سبق وی وصاحب بالجنب کې دی داخل دی. وابن السبیل مسافر دی ملمه دی ناشنا راغی د سره ښېګړه وکړه احسان وکړه د دې الله امر کوي. وما ملکت ایمانکم ستا نوکران دی خادمان دی خانسامه دی باورچی دی ډریور دی چوکیدار دی ستا ماتحت دی تی مشر آقای د هغه خیال وساته. ان الله لا يحب من کان مختالا فخورا څوک چې دا رشتې نه پالي د گاونډي حق نه ورکوي د رشتہ دار تپوس نه کوي د یتیم مسکین تپوس نه کوي د مسافر د ملما د طالب تپوس نه کوي او بدی غني بد ورته ښکاري. ان الله لا يحب من کان مختالا فخورا دے مختال هم دے دے فخور هم دے. مختال لوی کونکے چې عزیز بد غني ذلیل غني گاونډي ورته بد ښکاري خپل ورته غریب ورته بد ښکاري دے مختال دے دے د الله خوښ نه دے دے مغرور دے متکبر دے لوی کونکے دے فخورا فخر کونکے دے صرف خپل صفاتونه کونکے دے. الله وی دا چې سړی د دوست نه ګرځو اوسې صفاتونه ذکر کړي. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل دا مختال او فخور سوق دي چې الله یې نه خوښي. الذين هغدي يبخلون چې بخل کوي ويأمرون الناس بالبخل او وینا کوي امر کوي نورو خلقو ته د بخل مال اون لګي بخل هم بخیل دی بل ته هم امر کوي وینا کوي چې مال اون لګي. یو بخیل دی بخل بخل دی ته ویل کېږي چې سړی په ځان لګي او په بل نه لګي دی ته وایي بخل. دی پسې دویم دی شح دا د بخل نه هم ډېر بد شی دی چې نه په ځان لګي نه په بل لګي. ومن یوق شح نفسي بخل دا دی ته وایي چې سړی په خپله خوري اسکي اغوندي خو بل نه ورکوي یعنی دی بخیل دی. دویمه درجه د شح نه په خپله خوري نه په بل خوري دی د بخیل نه هم بدتر دی. د دې مقابله کې راځي سخا. سخا څه ته وایي سخاوت چې سړی په خپله هم خوري او په بل هم خوري دې ته وایي سخا. د دې نه اعلی افضل درجه څه ده هغې ته وایي جود. جود جواد اجود جود ویل کېږي چې سړی په خپله نه خوري خو بل باندې خوري دا لوی اعلی درجه ده. دا د سخاوت نه اوچته درجه ده. په خپله نه خوري خو بل باندې خوري په خپله نه اغوندي بل باندې اغوندي. نو دلته د بخل ذکر کوي. الذين يبخلون هغه کسان چې بخل کوي او نورو ته وینا کوي د بخل نه په خپله د الله په دین مال لګي نه په ملګري لګي نه په دوستانو لګي نه په دین لګي نه په تبلیغ نه په جهاد نه په جماعت نه په مدرسې نه یتیم نه مسکین نه خپل نه پردی. الذين يبخلون هغه کسان چې بخل کوي او نورو ته وینا کوي د بخل ويكتمون پټي ما هغه آتاهم الله چې ورکړي دي دی له الله من فضله د خپل مالنا. الله ولکم مال ورکړي دی دا مال پټي دغه سی په مال دنه پاتې شي او دی به دنیا نه لاړ شي. بعض خلک زمکه وکني هغه کې لاندې مال خخ کی او بیا دغه سی پاتې شي
وَيَكْتُمُونَ پټی ما هغه آتاهم الله چې ورکړي دي دیل الله من فضله د مالنا. فضل مال ته هم وي، فضل علم ته هم وي. یو سړی له الله علم ورکړي او دې پټی بیان نه کوي، نور ته نه کوي. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ما تیار کړی دی د پاره د کافرانو عذاب سپکونکې. یعنی دا کارونه کوونکې کافر کې دی شي، منافق کې دی شي، مسلمان نشي کې دی. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا والذین ينفقون هغه کسان چې خرج کوي، زواجر ذکر کوي، تخویفات ذکر کوي، زورونه ور کوي. والذین هغه کسان ينفقون اموالهم چې خرج کوي خپل مال رئاء الناس د پاره د خودنی د خلقو. شیشه ور کوي نه، خو چې کله ور کوي نو بیا لستنو تخی. والذین ينفقون اموالهم هغه چې خرج کوي مال خپل رئاء الناس د پاره د خودنی د خلقو. ولا يؤمنون بالله باور نکي، یقین نکي په الله. ولا باليوم الاخر نبرد رستنی. ومن يكن الشيطان له قرينا او چاله چې شو شیطان ملګری د فساء قرینا نصبت ملګری دی. د بخل امر وینا سړی د شیطان کوي، مال اون لګي لگا غرق بشي تبا بشي دغه څه بکینی نو شیطان د ملګرتیا کی او دی د شیطان ملګری دی. یا کمال لګي د پښتنو خیرات ته نو چې کله خیرات ورګي نو بیا نمایش نمود رعاء الناس د پاره د خودنی د خلقو. ومن يكن الشيطان له قرینا چالت شو شیطان دلرا ملګری نصبت ملګری دی. وماذا علیهم سنقصان بوددی ستاوان بوددی لو آمنو کدی ایمان راوړی وي بالله په الله باندې والیوم الاخر پر رستنی باندې. وانفقوا او دی خرج کړي وي مما د هغه رزقهم الله چې ورکړیو دی الله. وکان الله بهم علیما او دی الله په دی باندې علم والا خبردار. خیرات کوي نه او چې کله کوي نو بیا رعاء الناس تپوس نه کوي لکه دا ولي کوي او چې خلکو ته وښکاري نو کته یو شی پټ ورکې نو الله نه خو نه پټيږي، الله ته وښکاري نو خلکو ته یې سلا کوي. ان الله یقینا الله لا یظلم زیاته نه کوي، ظلم نه کوي. مثقال ذره په مقدار د یو ذری. کتا یو چوانه چارانه آٹانه یو روپی یو کجورا یو د ماچس تیلے کتا خرچکن والله ویني. ان الله لا يظلم مثقال ذره الله کمی نه کوي، ظلم زیاته نه کوي په مقدار د یو ذری. وان تکو او کوي دغه ذرا حسنتن یو نیکی یضاعفها نزیاد بکی دی لرا. ویؤتی من لدنه اجرا عظیما او ور بکی د خپل طرفنا اجر ډیر لوی. یو نیکی یو روپے کتا خرچ کړه والله به زیاتی کی پورا اجر بدر کی. فکیف اذا جئنا نصرنگی حال بيدها غچا اذا جئنا من کل امت بشهید کلچی منگ راتلو کرو راولو د هر امتنا د هر ډلنا بشهید گواہی کون کے. وجئنا بکا راولو تالرا پیغمبرا علی هؤلاء پدی خلق باندی شهیدن بیان کون کے گواہی کون کے. ہر پیغمبر با قیامت کی گواہی چې اے اللہ ما خپل قام تا خپل قبیلی تا دی مخلوق تا ستا امر ستا وینا ستا حکم رسول او تبلیغ میکړو دعوت میکړو. ہر پیغمبر بدا بیان کی. فکیفا سرنگ وی حال د کافرانو اذا جئنا من کل امت بشهید کلچی را ولمز د هر امتنا گواہی کون کے پدی
وجئنا بک راولم تعالی را پیغمبرا علی هؤلاء بدی امت باندې شهیدن گواہی کوونکې یوم اذن پد غورز یود الذین غواړي با هغه څوک ارمان بکی هغه څوک کفرو چې کافران دي وعصوا الرسول نافرمانی کړي د پیغمبر لو تسوا بهم الارض هاي ارمان چې برابر شي پدی باندې زمکا کافر مشرک بے ایمان دے با قیامت کی دا ارمان کی ہائی کاش چې دا ازمکه وشلې دے او زبا کی دند شوے او دا خور مامن برابر شو زکا کافر سره خو بس شی نه عمل بنی یوم اذن پد غورز یود الذین کفروا غواړي با کافران وعصوا الرسول هغه څوک چې نافرمانی وکړه د پیغمبر لو تسوا بهم الارض هاي ارمان چې برابر شوي بدی ازمکا ولا یکتمون الله حدیثا دی با دروغ وي چې یا الله مونږ خو شرک نو کړي مونږ خو کفر نو کړي الله به چپ شي دې دا خلی به بند شي او د دې دا لاسونه دا پتونان دا زنګونان دا خپي دا اندامونه به خپل خبري شروع کی گواہی به شروع کی ولا یکتمون الله حدیثا نشیما پټولې دا الله نه یو خبرهم دا جواب بند شي نور اندامونه به خبري شروع کی چې یا الله من خدا دا گناهونه کړیو ولا یکتمون الله حدیثا نشیما پټولې دا الله نه یو خبره لائک کرو شیئر کرو الله کی رضا کے لیے لائک کې او شیر کې د الله د رضا د پر تاسو په لائک کولو شیر کولو سره او په کومنټ کې سبحان الله یا ماشاء الله یا څه خبرې داسې یا نور څه کار پکې کول غواړي یا پکې څه غلطیانې هغه موږ ته کومنټ کې ضرور وایي او تاسو په دې ویلو سره یا په لایک ورکولو سره دا یا کومنټ راکولو سره دا ویډیو د یوټیوب منځ ته راشي او بیا ډېر شي خلک یې ګوري تر څو پورې بس شوي نه تر هغې پورې دا چلیږي په مخه چې یو تن وګوري نورو خلکو ته ځي نو که بیا یو تن وکړي نو نورو خلکو ته ځي دا شان یا ولا چا لایک ورکړو نو دا وچلیږي انشاءالله ډېرو خلکو ته به ځي خلک به د قرآن ترجمه د دین خبرې اوري او زموږ او ستاسو ته به د دې اجر ملاویږي الله پاک هم په دنیا او په آخرت کامیاب کا امین